بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس بعض د خلق سامن هغسوک دی یقولو چې په خله باندې وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله فالله باندې وبالیوم الاخر او موږ ایمان راوړی دی په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین حال دا دے چھ دی مومنان ندی یخادعون اللہ دی دوکا کئی دا اللہ سرا پخپل گمان باندی والذین آمنو او دا کسانو سر دوکا کئی چھ مومنان دی وما یخدعون حقیقت کی دوکا نسی کولی الا انفسهم مگر دخپلو زانونو سر دوکا کئی وما یشعرون او دی نپویجی فی قلوبهم پزړونو د دوی کی مرض کامل مرض د شک دے کامل مرض د منافقت دے فزادهم الله مرضا فزیاتی اللہ دوی لر مرض ولهم د دوی دفار عذاب علیم عذاب دے دردناک بما په سبب داغا کانو چودی یکذبون ہمیشہ درواغ وینکیو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلا چوئل سیدی منافقانو تا لا تفسدو فی الارض فساد مکوئے پا ملک دا اللہ کی پکولو دبی دن اسرا قالو وائی دا منافقان انما نحنو یقینا مرچیو مصلحون مر اصلاح راوستن کیو الا خبردار انہم یقینا دا منافقان هم المفسدون ہم دی کامل فسادیان دی ولكن لا یشعرون لیکن نپویجی پخپل فساد باندی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کل چول سیدی منافقانو تا آمنو کامل ایمان راوڑے مضبوط ایمان راوڑے کما آمن الناسو لکا چنگ چی کامل مضبوط ایمان راوڑے حق کامل خلقو صحابو قالو وائدہ منافقان انؤمنو آیا مج ایمان راوڑو کما آمن الصفحا لکا چرنگ چی ایمان راوڑے بی اقلانو کم اقلانو الا خبردار انہم یقینا دا منافقان هم الصفحاء دی فخپلا قمقلان دی بیوقفان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی نپویجی پخپل قمقلتو باندی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلا چی یوزائی سی مخامخ سی دا مومنانو سرا قالوا وائی دا منافقان آمنا مرستی پر کم ایمان راوڑے دے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کلا چولار سی دا منافقان إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اخپلو سیاسی لیڈرانو تا سیاسی مشرانو تا قالوا وائی دا منافقان انا معکم یقین وکی مرستی مرگریو انما نحنو یقینا مرشتیو مستہزئون مج مسخری کو پسندن وہو مومنانو باندی اللہ یستہزئ بهم اللہ بس سزاور کی ودیتا د پسخندو د مسخرو دی وَيَمُدُّهُمْ اور پریشدی دی اللہ فی طغیانہم پسر کشید دی کی یا مہون حیران اور فریشان اولئک الذین دغ عادتن والا کسان دی اشتروا الضلالتا چی خوشکڑ دا گمراہی بالہدا فیوز دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم گٹن وکل تجارت دی گٹن وکل دی پا تجارت خپل کی وما کانو مهتدین
او ندی دا منافقان مهتدین فسملار روان مثلهم د دوی مثال او دیتا د دعوت ورکون کی مثال کمثل الذی پشان دا سړی دی استوقد نارا چې بل کړو کامل ور د مخلوق د فائدې د فارا فلما اضاءت هر کلا چرنا سول ما حوله شاو خاد دے بلون کی ذهب الله بنورهم بوتل الله بنورهم رناد دی وترکهم او پریشول دی فی ظلمات پتور تیارو کی لا یبصرون چې نسیل دلای هیڅ شلرا سمن دی کان دی د حق اوریدلوسا بکمن گنگیان دی د حق ویلوسا عمیون راند دی د حق لیدلوسا فهم دی لا یرجعون نرا گرزی حق دینتا او کصیبن او بل مثال د دوی پشان د باران دی من السماء چوریږي دا باران د اسمان د طرفا فيه ظلمات چوي په دې باران کې تیارې ورعد او تناوي وبرق او تلبوي يجعلون اصابعهم اجدي سرنا د ګوتو خپلو فی آذانهم پخپلو غژو کی من الصواعق دوجی د ټکیسا چې ټک برا باندې لسی حذر الموت د مرګ د بیرسا والله محیط الله احاطه کوونکی دی الله ګیره کوونکی دی بالکافرین په کافرانو باندې یکاد البرق نجدید برشنا یخطف ابصارهم چې ووتشتی نظرنا دسترګو د دی کلما اضاء لهم هر کله چرناسی ودیتا مشو فیه مزل فی پدیرنا کی واذا اظلم علیهم کلا چې تیارسی پر دی باندې قامو نبیا ودریږي ولو شاء الله که خوشوي دغلا لذهب ختم کړي دوی الله بسمعهم طاقت داوري دلو د غژو د دوی وابصارهم او الله به ختم کړي وي طاقت دلو د سترګو د دوی ان الله یقینا الله على كل شيء